بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو مشرانو کشرانو زما عزتمندو. زمون د نن د دې بیان موضوع د روحانیت. رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې درې قسمه خلکو. یو هغه خلک چې اسلام یې قبول کو د زړه نه او زړونو ته نور راکوشو او یعنی نورانی شو، مؤمنان شو، نو هغه خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان شو. او یو هغه خلک چې اسلام یې ونه منلو، رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پیغام یې ونه منلو، انکار یې وکړو، نو هغه کافران شو. او دریم هغه خلک چې د هغه زړونو اسلام نه قبولولو، یعنی هغه هلو حجت کو، یعنی د زړونو اسلام نو قبول کړي، کله خلې نه قبول کړي، نو هغه ګروپ منافقین شو. نو درې قسم خلکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې. بیا چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم پردې، یعنی مطلب داسې وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دور ختم شو، نو بیا چې کوم دی نو د دې خلکو دا چې کوم مؤمنانو د دې زړونو نور وتل شروع شو، او دغسې بیا مونږ کې دا فرقې او ګروپونه دا راکې جوړېدل شروع شو. نن چې کوم دی نو اسلام دا حال دی چې مونږه په 72 یعنی 2 یا 3 فرقو کې تقسیم یو، او دې کې چې کوم دی نو 2 غټ ګروپونه دي، یو شیعه یو سنی. په شیعاګانو کې ځان له 32 فرقې دي، او باقي 140 یا 240 دا چې کوم دي نو دا په سنیانو کې دي. څوک وهابي دی، څوک چې کوم دی بریلی دی، څوک اهل حدیث دی، څوک اهل کتاب دی، څوک سلفي دی، مختلف ګروپونه راکې جوړ شو، او هر کس ځان ته په حق وي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې په آخره زمانه کې به زما په امت کې یعنی 2 فرقې یا 3 فرقې جوړېږي، صحیح دی، او په دې کې به یو ناجي وي، باقي به ټول چې کوم دی نو په غلطه وي. نو نن سبا چې ته کومې فرقې لم ورشي او هغې سره کښېنې او وایي چې هغه ناجي مونږ یو، یو هم ځان ته دا نه وایي چې مونږ غلط یو، ټول هم دغه دعوه کوي چې هغه یو فرقه چې کومه ده هغه مونږ یو. تبلیغیان ځان ته وایي چې یاره دا زمونږ دا فرقه ده، دیوبندان دي که نه دي، دیوبند والا دي دا، نو دوی ځان ته وایي چې مونږ په حق یو. نو هر کس ځان ته په حق وایي، خو زه یو عام انسان یم او زه دې نه دا پوښتنه کوم چې تاسو ټول په حق یو، نو ناحقه والا څوک دی؟ 2 فرقو کې به یو ناجي وي، نجات والا وي. خاجي دې نجات ناجي نه څه مطلب دی؟ ناجي نه وي چې د هغې به خلاصې وشي، یعنی دا نه ده چې هغې به ډېر لوی مرتبې ته ورسي، اصل نجات به وشي. نجات یعنی ناجي دي، نجات والا دي، خلاصې به وشي. نو خلاصې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت به قبول شي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت وکړي، نو شفاعت په وجه باندې به هغې جنت ته لاړ شي. خو که جنت ته لاړم شي نو د هغې د جنت د تلو فایده هېڅ هم نشته. ولې؟ بیا چې کوم مؤمنان دي د هغې نوکران به دي، چې چا شفاعت وشي او جنت داخل شي نو هغه به په جنت کې اوسېږي، خو د جنتي نوکر به وي، د هغې جنتي نه څه فایده. خو بهرحال دا اوږدې خبرې دي. د روحانیت د خپل موضوع ته مونږ راځو. یو ورځ چې کوم دی مولانا روم نوم خو تاسو اورېدلي، ډېر لوی مولانا صاحب تېر شوی دی، د الله ولي مو، هغه عالم دی، ډېر لوی عالم، او پخوا زمانه کې که خیال تاسو سوچ کړي نو خلکو به صحیح به ورسره او بڼه وه او په هغې به یې لیکل کول. نو هغه په خپل جومات کې چې د هغه خپله د ناستې ځای و، خپله کوټه و، برنډه غوندې وه، هلته ناست و او لیکلي کول، او په میز یو غټ بنډل لګولی و د کاغذونو، یعنی مطلب لیکلي کول د شریعت باره کې او د اسلام باره. په دې کې چې کوم دی شمس تبریز پې ورغی.
شمس تبریز د الله یو ډیر نږدې او ډیر یعنی ښه برګزیده انسان او ولی دی، د الله ولی دی. هغه پې ورغو چې هغه پې ورغو نو هغه ته خو پته وه چې مطلب څه سټوري ده، څه مقصد له زه راغلی یم دلته. خو بهرحال هغه باطني نظر واچولو د مولانا صاحب په خېټه باندې. د مولانا روم په خېټه کې ګډ ګډ شروع شو. نو دا شاه شمس ورته وایي، تپوس دې کوي په فارسی کې ورته وایي چې ای چیست. نو مولانا روم ورته وایي چې ای علم است که تو نمیدانی، دا هغه علم دی چې ته پې نه پوهېږي. نو مولانا روم صاحب چې کوم دی خاموش شو. په دې کې چې کوم دی دا ګډوډ زیات شو، دی لاړو او د یعنی حاجت پوره کولو دپاره لاړو، کور ته ننوتو. یعنی نن پخوا زمانه کې په دې مولیانو چې کوم دی جوماتونو سره جوخت کورونه وو اټیچ که نه، لکه نن سبا هم شته ډېر ځایونو کې. نو هغه کور ته حاجت له لاړو. نو شمس تبریز څوک هغه ټول کاغذونه یې راواخیستو د جومات کې چې کوم تالاب به تله و چې خلکو به اودسونه کول، نو هغه تالاب ته ټول هغه کاغذونه د هغه کتابونه او رجسټري مجسټري هر څه ولړل اوبو ته. یو څه وخت پس چې کله هغه فارغ شو مولانا روم او راغی چې هغه خپل خواري او هغه محنت څومره کړی و هغه ټول چې هغه اوبو کې وکتل نو هغه ډېر زیات بلوه شو، ډېر زیات غوسه شو او خفه هم شو. هغه ته وایي چې دا دې څوک و، دا سر یې ونیو چې دا دې څوک، ظالمه زما د ټول ژوند محنت تا ضایع کړو، اوبو ته دې واچول. نو هغه ته وایي لږ صبر وکړه، اوکې لږ صبر وکړه، او اشاره یې ورته وکړه په ګوته باندې. هغه ټولو کتابونو ته اشاره وکړه او هغه ټول واپس رووته او په هغه میز باندې د پاسه اوچ کلک واپس په همغسې کېښودی شو. مولانا روم حق حاریان شو، وی ای چیست. نو بیا دا شمس تبریز ورته مکسې وایي چې ای او علم است که تو نمیدانی، دا هغه علم دی چې د دې خبر تا ته نشته دی، ته پې نه پوهېږي. نو بیا چې دی د دې نه پس ډېر زیات هغه یعنی متاثره شو مولانا روم او شمس تبریز ته وایي چې یاره دا علم ما ته وښیه. نو هغه ورته ویل دا داسې نه زده کېږي، د دې لپاره به ته راځې زما ډېرې ته. بیا چې کوم دی نو څه وخت پس مولانا روم لاړو هلته او شمس تبریز مرید شو. بس بیا چې کوم دی نو دا مولانا روم یو شعر دی، مولوی هرگز نشد مولای روم. مولانا روم چې کوم دی وی مولوی و، مولانا جوړ نشو تر هغې پورې تا غلام شمس تبریزی نشد، تر هغې پورې چې د هغه د شمس تبریز غلام جوړ نشو. نو چې کله د شمس تبریز غلام شو نو بیا د مولانا شو، د الله ولی شو. صحیح. دا دی روحانیت چې کوم دی دا زموږ د سینه کې 5 روحونه دي. یو زړه دی، هغې ته قلب وایي، دې ته لطیفې وایي. لطیفه یعنی هغه شی چې مین وي، تا ته ښکاري نه په نظر، دې ته ځکه لطایف ویلی کېږي. نو دا زموږ په دې هر انسان کې 5 په دې سینه کې دي، یو په دغه سر کې ده او یو زموږ دا نوم نه دی دلته ده. په دې نوم کې چې کوم دی نو دا زموږ لطیفه نفس دی. دا نفس چې کوم دی دی بیداره دی. مونږ چې وده شو، دا مونږ چې خوب وینو، دا څه دي؟ دا زموږ دا نفس چې دی زموږ د جسم نه روزي، زموږ په شکل وي او دی ځي ګرځي را ګرځي، دنیا ځینو ته ځي راځي. تاسو اکثر له خوبونو کې وینئ چې غر نه لړی شو یا کوټې نه لړی شو، درز زر به راپاسې. نو چې ته څنګه راپاسې، هغه بیا هغه دې یو لمحه کې یا 2 لمحو کې هغه شړک پک کې دوباره راغلی ستا جسم ته. نو هغه بیدار دی، هغه څنګه ګرځي را ګرځي. مونږ وده شو، هغه د خوب کې زموږ د جسم نه وځي، زموږ په شکل باندې او مختلف ځایونو ته ځي.
ګډوډ کارونه هم کوي، ګناهونه هم کوي، او د دې چې کوم دی ځان له یو بېل حساب کتاب دی په دې به چې دی یو ورځ پوره یعنی یو بیان به پې کول غواړي. باقي چې کوم دا زموږ په دې سینه کې لطایف دي 5. یو ته وایي لطیفه قلب، یو زموږ خپل روح دی د ښي لاس د سینې لاندې، او بیا چې کوم دی نو یو سری ده، یو خفي ده، او یو اخفا ده. دا 5 لطیفې زموږ په سینه کې دي. او لطیفه انا چې کوم دی په مازغو کې ده، په سر کې ده، د هغې تعلق صرف د الله دیدار سره دی. دا چې کله د قلب دروازه کلو شي او الله ستا زړه شروع کی، نو بیا د نور سره دا نور لطایف چې کوم دی دا هم بیدارېدل شروع شي، او یو ورځ ستا د سینه نه داسې لکه کلاس روم دا ستا زړه چې دی څه وایي الله الله، او دا روح دې څه وایي یا الله یا الله یا الله. د دې بل لطیفې ذکر دی یا حی یا قیوم، او هغې نه پس چې کوم دی نو د خفي ذکر دی یا واحد، او د بل دی احد احد احد. نو دا 5 داسې به ګڼې چې لکه د ماشومانو دا سکول نه دا چنګ او پنګ پکې شروع وي، داسې ستا دا سینه به یو کلاس روم جوړ شي، دا ټول ذکر کوي بیا، او د انسان منزلي شي بس ورپسې ورته کېږي. نو که پیلنۍ لطیفه دې جاري شوه او قلب کې د نور راغی مؤمن شو، نو د پیلني جنت حقدار یې. او بیا که ورپسې بله منوره شوه دا روح دې منور کړو، نو بیا ته د دویم جنت حقدار شو، او داسې ورپسې ځي. 5 جنتونه دي، 5 د جنتونو تعلق ستا د 5 لطایفو سره دی. که 5 واړه دې منور که نو 5 واړه جنتونو کې ستا مقام دی. صحیح دی جی. او شپږم جنت چې دی جنت نعیم چې ورته ویل کېږي، هغه د نبیانو، ولیانو او د رسولانو هغه شپږم جنت دی. او جنت فردوس چې کوم دی نو هغه داسې دی لکه میره ورته ووایه، دا اشاخو دپاره دی. صرف په جنت فردوس کې بل اسم نشته دی. اشاخ یعنی د الله عاشقان چې کوم دي صرف هغه به جنت فردوس ته ځي. او جنت فردوس کې نور اسم نشته دی. جنت فردوس کې بس د الله دیدار دی. او په جنت فردوس کې چې کوم دی نو د هغې محلات به او هورې به یې د هغې خپلې، او 80,000 کاله پس به هغې ته چې کوم دی د الله دیدار کېږي. یو روایت کې راغلی دي چې 80,000 کاله، ٹھیک دی جی. او یو روایت کې 80,000 یادي. هلته وخت نشته دی جی، بره وخت نشته، دا وخت دلته دی، ځکه مونږ ته پته لګي. یعنې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله معراج ته لاړو، دومره منزل یې طی کړي او کوم ځایونو ته لاړو، جنتونه یې وکتو، هغه هر څه یې وکړو، چې واپس راغی نو د دروازې هغه کونډی نه و، هغه لا خوځېده. دا وخت دلته دی، هلته نشته. نو هغه وخت هم هلته ولاړو. صحیح دی. هلته چې کوم دی نه رڼا شته دی، یعنی مطلب نه نور شته دی چې دا نور دلته روزي شپه شي. هلته چې کوم دی بس مازدیګری دی، دا د مازدیګر چې دا نور لړه کېږي بس دغسې یو ماحول دی هلته. او هلته نه مطلب نه یخني شته نه ګرمي شته، ښکلی او معتدل ښکلی موسم دی. الله پاک دې تاسو ټول ته وښیي. مزه خو هغه کوي چې دلته په دنیا کې او هغه ځای نه هغه مقامات ته وګوري. ته ځان روحاني دومره تکړه کړې چې سترګې پټې کړي او لاړ شي د جنت چکر ووایي او بیا راشي. دغسې د دې نور هم ډېرې فایدې دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دی چې معراج نه مخکې، د معراج تلو نه مخکې په دې حدیث کې راځي چې د ټولو انبیا او مرسلینو روحونو ته په بیت المقدس کې په مسجد اقصی کې مونځ ورکو. او بیا چې کله تلو نو موسی علیه السلام یې وکتو په قبر کې هغه نفلونه کول، او موسی علیه السلام برم و. په قبر کې څوک و، هغه بره څوک و، دا یو بېلې موضوع ده، په دې به بیا خبره کوم. نو هغه مونځ تا ته میلاویدی شي.
که ته چېرې د خپل روح منور کې دی به چې کله هلته څنګه تکبیر کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې چې کوم دی ولیانو نبیانو ټول ولاړي په بیت المعمور کې دا بیت المعمور دویم اسمان دی چې چېرته دویمه یعنی چېرته چې کوم دی نو اصلي کعبه ده هغې ته بیت المعمور وایي دا دویم اسمان ذکر کېږي پهلنیم اسمان چې کوم دی نو هغې ته ملکوت وایي دا زموږ نه چې کوم جهان دی دې ته ناسوت وایي او دا پهلنی اسمان چې کوم دی نو دې ته ملکوت وایي د ملکو جهان دی او د هغې نه پس چې کوم بره اسمان دی نو هغې ته وایي جبروت نو په جبروت کې بیت المعمور دی اصلي کعبه ده هلته چې کوم دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه مونځ 5 وخته کېږي نو چې کله هلته څنګه تکبیر الله اکبر ویلی کېږي به دلته شړک سره ستا د روح وتی ستا د جسم نه هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې ولاړي او هغه مونځ کوي الله پاک دې تاسو ټولو ته دغه مونځ نصیب کړي آمین زما د دې ویډیو او د دې په یوټیوب راتلولو مقصد دا دی چې ماله الله پاک د پښتنو دا ذمهواري راکړې ده نو زه یم چې یاره زما خپل ځاني اراده وه چې تاسو له پخپله درشم او ټولو ته ووایم خو بیا دا یو داسې ذریعه ده چې انسان څه پته نه لګي مرګ جونیز پته نه لګي نو ما ویل چې راشه یاره د خپلو پښتنو ته دا پیغام ور ورسوه په دې ویډیو د دې یوټیوب په ذریعه تاسو زما دا یوټیوب چې کوم دی نو دا کتل شروع کړئ انشاءالله یو ورځ به درته دومره علم ملو شي په دغه ویډیو په ذریعه باندې چې کله بیا داسې وخت به راځي په تاسو چې مولا هم ویني که نه په کلي کې نو مولا به لاره بدلوي دا هغه علم دی دا هغه علم دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سینې نه راځي دا حق علم دی اصلي اسلام څه دی دا نن چې کوم دا زوت او په دې ټوله دنیا کې موږ مسلمانان ګورو نو دی چې دی په هغه اسلام باندې یوم عمل پیرانه دی یوم پې عمل نه کوي دا چې کوم دی د وهابیانو اسلام دی چې دا نن سبا تو ما راټینګ کړی دی او غم چا سر رانیولی دی چاته خپې رانیولی دی چاته لستوڼې رانیولی دی دا اسلام نه دی اسلام خو هغه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم روړی هغه صحابه کرام